ګرځي خو د احسان مینه ده چې دغه ځای پورې راوستو. احسان سره زما دوه تعلقونه وو. یو تعلق خو د صحافت تعلق و، دویم تعلق د رشتې تعلق و. همیشه لپاره به ورسره ځم په دغې خبره باندې په جګړه مو، ما به ورته ویم چې دا کوم صحافت ته کې دا صحافت په صوبه خیبر پښتونخوا کې او بیا په دغه چارسده کې دغه صحافت نه کیږي، ځکه چې کله ته خبره د چا خلاف کې نو هغه د دشمن دی، او که د هغه خلاف خبره نه کوي نو بیا دا کم کس چې تاله راغلی دی هغه د دشمن دی. خو هغه به همدغه یو خبره کوله چې نه صحافت همدا دی. نو صحافت یقینا چې همدغه دی، خو د هرې علاقې خپل څه اصول وي، څه طریقې کار وي، په هغې طریقې کار باندې زما په خیال تلل پکار دي. زموږ اکثر ملګرو همدغه خبره وکړه چې زموږ صحافیانو کې ډېر لوی ګیپ دی، هغه د یو بل نه ډېر زیات جدا دي. یقینا چې یو وجه دغه هم ده چې زموږ هر صحافي خپل ځان یوازې ګڼي، او د یوازیوالي هم همدغه وجه ده چې دغه یو بل کې را یو ځای نه دي. نو احسان شیرپور د چا د زړونو نه وځي، ځکه نه چې هغه په هر موقع باندې د خپل وس مطابق هر یو کس سره هغه خپله منډه والې ده، او هغه منډه چې کومه ده نو هغه منډه نن هر یو کس ته یاده ده او هر یو کس راځي. نو یو ځل بیا د صدیق ملګري یا زموږ د چارسدې نه کوم ملګري راغلي د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم. په دغه مصروف وخت کې زموږ عام ملګري هم راغلي، د هغوی هم شکریا ادا کوم، او دعا کوم چې الله دې احسان شیرپور له جنتونه ورکړي، الله دې د هغه ژوند ښه کړي، او الله دې دغسې حادثه زموږ په بل صحافي باندې نه راولي، ځکه چې دا ډېره ګرانه حادثه وي. د یو سړي ماشومان قطره قطره بچي پاتې شي، دا ډېر زیات ګران کار دی، او دا هغې کور ته، هغې مور ته یا هغې خور ته پته لګي په کوم کور چې دغه حادثه راشي. نو اتفاق لازمي دی، ضروري دی. او بل به تاسو ته زما ږیره توره کړې ده، خو زه ګورئ اصل کې سپین ږیری یم، شپېتو ته ورنږدې یم. نو تاسو ته به ووایم چې دا چارسده ده، او چارسده کې صحافت چې کوم دی هغه د پولیس رات په پل باندې تګ دی، ډېر احتیاط کوئ. ډېره مننه، شکریه مده کوم، ډېره مننه.